د دین کوي خدمت د دین کوي خدمت ممتاز عالم دین دے سرمایہ اہلی سنت مفتی صاحب سرکانی محترم سامعینو د پیښور کې یو افغاني مولا دی نام نهاد شیخ رحم الله یو څو ورځې وړاندې زموږ استاد محترم استاد العلماء منهاج العابدین محبوب العلماء والطلباء پیر طریقت رحمت الشریعت حضرت علامہ مفتی نظام الدین سرکانی صاحب حفظه الله پسې داسې نازیبا الفاظ داسې خبرې کړې وي او مفتی صاحب مبارک باندې دروغ تړلی وي بهتان ورپورې تړلی وي چې رحمان بابا مزار کې دا څومره چرسیان دي نو دا مفتی صاحب کې نه ولي دي او دا څومره چرسیان دي دا د مفتی صاحب په اشارو باندې چلیږي نو ګوري مسلمانانو ورونو مونږ خو وایو چې یو عام انسان چې نه علم ورسره وي او بالکل د سره خبر هم نه وي خو لیکن هغې په زړه کې بیا هم د الله یره وي هغه که په خپله هر قسمه کار کوي نشه کوي ناروا کار کوي خو بل ته نه وایي چې ته یې وکړه او بیا پاتې شي یو عالم چې عالم بیا داسې خبرې کوي نعوذ بالله من ذالک ګوري دغه عالم شیخ رحم الله استاد محترم باندې داسې یو بهتان ولګو چې دا بهتان اصل کې حقیقت جوړیږي د دې مولا لپاره یعنی د په خپل خلکو ته د دعوت ورکوي چې نشي کوي نو ګوري د دا دعوه کړې دا غلطه دعوه کړې دا نو ګوره شیخ رحم الله تعالی شرم هم نشته چې د علم سره د خلکو ستاسو نه څه تمه ده چې دی به موږ د قرآن او حدیث کوي او ته قرآن او حدیث د ځان لاس یو جامه جوړه کړې ده په دې کې زندګي تیرې او د هغې الټ چې کوم دی خلک د قرآن او حدیث نه اړوي په افغانستان کې خو د ډېر فساد جوړ کړو هلته یې دښمنیانې جوړې کړي دغه ځای نه رالي پاکستان هم راباندې ورانې پاکستان خو زموږ په وینو باندې جوړ شوی ملک دی پاکستان دپاره زموږ قوم زموږ فوج زموږ ځوانانو زموږ علماو مشایخو وینې ورکړي دي دا ځکه پاکستان جوړ شوی دی خو انشاءالله عز وجل ستا ورانې به پاکستان کې نه پرېږدو لہذا ګورئ حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی شعب الایمان شریف دا حدیث مبارک را ذکر کړی قیل لرسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وفرمایلی شو چې ایکون المؤمن جبانا ایکون المؤمن جبانا آیا مؤمن بزدل کېدی شي نبی علیہ السلام وفرمایل قال نبی علیہ السلام وفرمایل نعم او مؤمن بزدل کېدی شي بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تاسو کړی شو فقیل له ویل شو هغه ته چې ایکون المؤمن بخیلا آیا مؤمن مسلمان بخیل کېدی شي نو قال نعم نبی علیہ السلام وفرمایل چې او بخیل کېدی شي فقیل له ویل شو نبی علیہ السلام ته چې ایکون المؤمن آیا مؤمن کېدی شي کذابا دروغجن نبی علیہ السلام فرمایل چې لا نبی علیہ السلام فرمایل لا مؤمن مسلمان بخیل کېدی شي بزدل کېدی شي خو لیکن دروغجن نشي کېدی کذاب نشي کېدی نو شیخ رحم الله تا ته حیا او شرم نه درځي د نبی علیہ السلام امتی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې مؤمن کذاب نشي کېدی ته دروغ ولې وې زموږ استاد محترم خو مونږ ته هغې کې دومره تقوادار انسان دی فرزګاره انسان دی ورع تقوادار انسان دی چې هغه مونږ ته دا درس راکوي چې بچیانو خپل ټوله زندګي د الله او رسول په رضا کې تېره کړئ نو ګورئ تاسو ځان مشهوروئ چې آیا زه یو لوی شخصیت یو لوی ملا صاحب د هغې باندې به رد وکړم نو زه به مشهور شم ته یو افغاني مولا یې د هغه ځای نه مجاهدینو رازغلولی هغه جهاد اصغر نه راتښتېدلی جهاد اکبر ته او جهاد اکبر کې ناکام وي نفس پرست دی تقوادار نه تقوا در کې نشته نو ګوره صاحبه توبه وباسه خپلې د خبرې نه واپس شه او که چېرته داسې وي چې تا ته معلومه وي او تا سره ګواهان موجود وي تا سره دلایل موجود وي نو میدان ته شه چې آیا د رحمان بابا مزار کې د چرسیان مفتی صاحب کې نه ولي او که نه بل چا رحمان بابا مزار خو د اوقافو د حکومت پاکستان انډر لاندې دی او ګورئ مسلمانانو ورونو بل حدیث مبارک دی
بخاری شریف حدیث مبارک دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا روایت دے چې ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ابو ہریرہ سے روایت دے چې بشک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائی چې آیت المنافق ثلاث دا منافق سړي درې علامات وي. منافق پیژنې درې علامات وي. ګوره اذا حدث کذبا کله چې هغه خبرې کوي نو دروغ وي. کله چې هغه خبرې کوي نو دروغ وي. دا د منافق علامت دی. نو ګوره صاحبہ توبه وباسه نفاق نه. منافق توب در کې موجود دی. داسې لوی نیکانو خلکو اولیاء خلکو پورې دروغ تړي. او یا ساته ګوره نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي واذا وعد اخلف او کله چې هغه منافق سره وعده کوي نو د هغې مخالفت کوي. واذا اؤتمن خان او کله چې امانت هغې سره کېښودلی شي نو هغه خیانت کوي. او دا تا سره چې څومره ماشومان دي دا د دین دپاره راغلي دي. دا تعالی مور او پلار یو امانت درکړی دی چې دې ته قرآن او حدیث وښیه. ته پرې ځان مشهورې ته ورته د صدق په ځای باندې د رښتیاو په ځای باندې دروغ ښې. شیخ رحیم الله توبه وباسه د الله نه ویرېږه او زموږ استاد محترم نه معافي وغواړه. او مونږ ته په پاکستان کې فساد پرېښودلو ته نه پرېږدو. ګورې او زموږ حکومت وقت هم دا مطالبه ده چې دغه شیخ رحیم الله د دې حقیقت د دې انټري وکړی شي د دې معلومات وکړی شي چې دا د کومو ایجنسو په لاسو کې ډوبېږي زموږ په ملک پاکستان کې چې دا زموږ د علماو مشایخو په وینو باندې آباد دی. او زموږ مشایخ علماو پسې خبرې کوي اولیاء الله پسې خبرې کوي. دا بې ادبه انسان دی. دا منافق انسان دی. دا غدار پاکستان انسان دی. زموږ د پاکستان غدار دی. لہذا حکومت پاکستان نه زموږ دا مطالبه ده چې د دې انټري وکړی شي او د دې معلومات حاصل شي او دا د پاکستان نه وشړلی شي افغانستان ته. هلته چې څه کوي کوي به، ولیکن زموږ کورونه دي نه ورانوي.